ګران دوستانو تاسو ګورئ خیبر پاس زیم راحت شینواری مینوالو تاسو ته معلومه ده چې په 16 جولای باندې په درسته قبایلي سیمو کې صوبایي اسمبلی لپاره په تاریخ کې لومړی ځل ټول ټاکنې کیږي او په ټوله قبایلي سیمه کې مختلف آزاد امیدوارانو په تیره سیاسي او مذهبي ګوندونو خپل کمپاین شروع کړی دی تاسو ته معلومه چې خیبر پاس هڅه کوي چې دلته په خیبر قبایلي سیمه کې چې څومره امیدواران دي چې هغوی سره مرکې وړاندې کړو غرض او مقصد همدا دی چې دا امیدواران تاسو ته مخامخ شي چې پیژانګلوی هم در سره وشي او هغو چې کوم کمپاین په حواله او په تیره چې کوم علاقې مستقبل دپاره ویژن لري چې هغې نه هم خبر شئ نن موږ راغلي یو جمرود سیمه ده هلکه PK 106 د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ټاکلی شوی امیدوار دی حاجي امیر محمد خان افریدي هغه په رهایشګاه کې یو اوس کمپاین نه راغی چې صاحب لږ ستړی یم دی راځئ یو څو خبرې ورسره کړو چې کمپاین په حواله هم تر پوښتنه وکړو الیکشن په حواله هم پوښتنه تر وکړو په تیره علاقې مسایلو باندې هم حاجي صاحب خیبر پاس کې ورته هرکلی وایم مهرباني ډیره مهرباني شکریا ستاسو د ټایم خیبر پاس نیوز د بیا هم شکریا ادا کوم حاجي صاحب لومړی سوال دا دی چې ستاسو چې کوم دا خاندان دی زور وابستګي لري سیاست کې پاکستان مسلم لیگ سره هغې کې ستاسو ورور هم په ټیکټ راغلی او بیا تره زوی هم راغلی خو تاسو پاکستان تحریک انصاف له راغلی څه وجه وه چا نه متاثره وی PTI له څنګه راغلی دا خو داسې سوال دی وکړلو چې خامخا سیاست دی پولیټکس دی زمونږ والد صاحب هم سیاسي هم و خو سماجي ډېر زیات و زمونږ د علاقې څومره مسایلو د خلکو څه جرګې وي مرکې وي هغه به یې حل کولو کوشش کولو موږ هم د خپل والد صاحب هماغه میشن وړاندې کوو روان یو پکې اوس چونکې داسې ټایم راغلو داسې وخت دی چې هغه پولیټکس بیس پارټي بیس پولیټکس دي او شروع دي پکې د هلې ځلې شروع دي نو مونږ مخکې هم ټیک ته مسلم لیگ نون سره یو وابستګي وه خو په هغې کې روانه کې موږ پاکستان تحریک انصاف چې کوم 2014-15 باندې شوی و درنه اسلام آباد کې او 2013 کې د هغې نه مخکې چې کوم الیکشن شو هغې کې د موږ اوس هم منسټرز دي د موږ ډېر نږدې تعلق دی ورسره هغه هم موږ سره نږدېکت کې ډېر اهم رول ادا کړی دی بیا چې درنه وه هغې کې موږ انوایټډ شو ورغللو موږ پکې حصه واخیستله او هم کتو عمران خان چیرمن پاکستان تحریک انصاف د هغه شخصیت هم وکتلو او بیا هم په هغې درنه کې مختلف مکاتب فکر خلک وکتل چې څه پوزیشن د علاقې دپاره هغه څه کول غواړي د پاکستان دپاره څه کول غواړي د ترقۍ دپاره څه کول غواړي د خلکو د مسایل حل کېدل دپاره څه کول غواړي نو هغه میشن د هغو چې کوم تحریک انصاف موږ ولیدو په هغې کې کوم هلې ځلې روانې وې د ځوانانو پکې ډېر زیات جوش و جذبه وه د موږ د عوامو سره ډېر نزدېکت و او د موږ د عوامو د مسایل د حل کېدو دپاره هغو ډېر سینسیر کردار ادا کولو کوشش هم شروع کړلی و په هغه ټایم کې موږ هم ورسره نزدېکت وکړلو موږ هم ورسره نږدې شولو بیا د هغې نه پس موږ نورالحق قادري صاحب مبارک موږ پیر صاحب دی هغه هم پکې شمولیت اختیار کړو نو موږ ته دا لاره ډېره اسانه شوله هغې نه موږ چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب د هغه نه موږ ډېر زیات متاثر وو چې د موږ د پاکستان دپاره هغه کم د عوامو د مسایل د حل کېدو دپاره کوم کوششونه شروع کړي وو لکه دا نه وه چې مخکې هم سیاسي پارټۍ وي نواز شریف و زرداري و یو بل باندې به کرپشن بل باندې کرپشن الزامات لګول خو موږ چېرته داسې نه و لیدلي چې څه پکې راوتي وي یا یو بل باندې الزامونه لګول سیاست یې شروع کړی و هغې د لاسه خو موږ بالکل سیاست نه زړه تور شوی و خو چې موږ کوم د اکټیو پاکستان تحریک انصاف وکتلو د هغې چیرمین عمران خان موږ وکتلو چې هغې کوم کردار ادا کولو کوشش شروع کړی و هغې کې موږ هم متاثره شو دي او بیا موږ پیر صاحب دی روحاني پیشوا دی موږ مذهبي پیشوا هغې موږ ته دا لار نور هم اسانه کړې ده نو موږ هم ورسره شمولیت پکې اختیار کړو ښه حاجي صاحب چې کله تاسو له چې کوم پارلیماني بورډ و یا کمیټي وه کور کمیټي هغو چې تاسو له ټیکټ در کوپي کې 106 نو ځینې په د جمرود کې خصوصا PTI نظرتي ورکر تاسو نه خپه خو بیا موږ وکتل چې وخت سره سره ټول راله راضي شو دا راته ووایي چې دا څه جادو هم په وکړه څه کمال ورکړې نه کمال خبره خو نه ده نه جادو ده دا خو نظریه ده موږ خو سره دومره اکټیو نه وو مخکې خو چې موږ کله د ټیکټس اپلای ټولو ملګرو وکړله موږ یو غونډه اسلام آباد کې وکړله ټول چې څومره PTI ملګري دي کېناستو یو میټینګ هم راوغوښتلو ډېر سینسیر او ډېر
داسې طریقې سره چې د ښې طریقې سره او ټول چې چای اپلای کړی و هغه کېناستو موږ چې مشترکه طور باندې موږ خپل د ملګري کینو او داسې یو حل راوباسو چې هغه ټولو ته ایکسپټیبل وي هغې ته ټولو ته قابل قبول وي خو موږ په هغې کې داسې څه خاص هغه راونه ښکلو چې یاره کم یو به مخکې شي یا کم یو به وروسته ځکه چې چا هم اپلای کړی وه ټولو ویل ټولو امیدوارانو ټولو هم کوشش کولو چې هغه خپل ځان دپاره څه وکړي اخر کې موږ دا میټینګ کې دا فیصله وکړه چې چا ته هم ټکټ میلاو شي دا بل څوک هم چې دي نور ټکټ اپلای هولډرز هغې به پسې سپورټ کوي هغه به د دې سپورټ باندې ودرېږي چې هر چا ته هم ټکټ میلاو شي هغې باندې به هیڅ قسم نه د سفارش نه کور کمیټې باندې داسې زموږ خاص دباو نه یو قسم ته هغه پریشر هم پرې موږ نه دی اچولی هغه موږ کور کمیټې یو پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي موږ ته کېنولي وو هغې ته موږ سینسیرلی خپل خدمات وړاندې کړل هغې موږ ته دا پرېښول چې څه فیصله هم وکړي دا نور چې څومره هم دي هغه به یې سپورټ کوي چې ما ته ټکټ میلاو شلو ټول راغلل کېناستل زه سپورټ کړلم زه د هغو بیا هم شکریه ادا کوم بیا دې موږ داسې ناراض کارکون وو چې هغه غوښتل د هر چا پکې خپل یو تحریک کې خپل خدمات وو هغه خدماتو په سله کې چې کوم موږ تحریک انصاف ملګري وو هغه موږ ورسره کېناستو د هغو تحفظات هم واورېدل د ما سره چې تحفظات وو یا د پارټۍ نه څه تحفظات وو هغه موږ کېناستو په سنسیر طریقې سره موږ کېناستو لرې هم کړل یو بل سره تحفظات لرې کړل نو چونکې موږ پاکستان تحریک انصاف یو داسې تحریک دی چې هغه ډېر ایکټیو هم دی د ځوانانو هم پکې ډېره برخه اخلي ځوانان هم پکې ډېر شریکېږي نو هغې ته موږ وویل چې را روان وخت هم دا د پارټي بیس ډېر را روان وخت کې هم پارټي ډېره زیاته موږ ایکټیو ده اقتدار کې ده نور هم ډېر بلدیات الیکشن را روان دي پارټي بیس نور ډېر داسې الیکشن یا نور داسې ډېر رولز پکې راځي چې هغه موږ پکې ډېر ښه کردار ادا کولی ضروري نه ده چې یو دې پکې پاس وي بل لاندې وي یو پکې ایکټیو وي بل نه وي ټول ملګري هم پکې ایکټیو هم پاتې کېدی شي خو چې چا چاته څه تحفظات وو هغه موږ لرې کړل نو دې لپاره ملګري ټول موږ ډېر شکریه ادا کوم د ټولو صاحب تاسو ځوانانو خبره وکړه یقینا چې تحریک انصاف ویل کېږي چې دا ځوانانو پارټي ده او موږ وکتل چې تاسو سره په کمپین کې او تاسو په رهایشګاه کې هر وخت جلسو کې ورته ځوانان مخکې وروسته کېږي او یو اهم کردار دی کم نظر ته ګورئ ځوانان تاسو په کامیابۍ کې او تاسو کمپین کې څومره کردار ادا کوي د موږ پاکستان تحریک انصاف چې کومه جذبه ده هغه ځوانانو کې ډېره زیاته ده او نن سبا ځوانان خپل مستقبل دپاره هم ډېر زیات کوشش هم کوي او د موږ دپاره په کار هم دي چې د هغو د مستقبل هم سوچ وکړو د موږ سره آی ایس ایف دی انصاف سټوډنټ فیډریشن یوت وینګ دی هغه د موږ سره ډېر سرګرم دي ورځ او شپه یې موږ سره محنت شروع کړی دی علاقه کې ګرځي د علاقې د مسایل د حل کېدو دپاره هم ډېر ایکټیو دي او ځوانان خو چونکې هسې هم ایکټیو کردار هم ادا کوي او د موږ سره هم ډېر زیات ایکټیو دي د هغو هم شکریه ادا کوم د موږ په دې الیکشن کمپین کې چې د موږ کومه د ځوانانو جذبه ده دا د موږ ډېره زیاته اهم دی اهم رول ادا کوي او د موږ سره دي د موږ سره ولي په ولي ولاړ دي زه د هغو ډېره شکریه ادا کوم چې په ما باندې دومره اعتماد اظهار وکړلو او موږ روان یو د سرګرمیان هم روانې دي را روان مستقبل کې د ځوانانو کردار د ادا کولو دپاره زه یو ډېر اهم رول به انشاءالله راتلونکي وخت کې ادا کوو هغې کې چې ما سره ځوانان آن بورډ وي ځوانان د موږ سره په دې هلو ځلو کې شریک وي د موږ د علاقې د ځوانانو را روان مستقبل دپاره چې موږ کوم منشور دی په هغې کې موږ ډېر کوشش شروع کړی دی چې پرایورټي بیس باندې د ځوانانو کوم میرټ دی او انصاف دی احتساب دی په دې دریو بنیادو مسلو باندې چې موږ څومره مشورې یا څومره عمل هم ورسره کړی دی څومره خبرې څومره مرکې مې سره کړي دي د هغه هم ډېر مثبت کردار مخې ته راغلی دی او زه بیا هم د ځوانانو د موږ د آی ایس ایف یوت وینګ ډېره شکریه ادا کوم چې ما سره ډېر ایکټیو کردار یې شروع کړی دی په دې الیکشن کې ښه صاحب هسې خو درستې نړۍ ته پاکستان تحریک انصاف منشور معلوم دی چې خان صاحب کوم منشور دی هغه ریټن فارم کې شته دی خو بیا هم په ستاسو چې کومه حلقه ده جامرود پکې ټول راځي او د باړې ملک دین خیل او کمر خیل هم پکې راځي په دې جمع کې داسې کمې غټې مسلې ورته لیدل شي چې ام پی ای شي او اقتدار کې راشي نو هغه به ته په ګوته کې او حل طرف ته به ځې د موږ د علاقې موږ سره ډېر لرې لرې علاقې هم دي څنګه تاسو وویل موږ سره ملک دین خیل هم دی کمر خیل هم دی سپاه قوم هم را سره ځینې علاقې دي او د هغو ډېر ډفرنټ ډایمنشنز کې تکلیفونه دي هغې ته هغې اپروچ هم ډېر زیات ډفرنټ دی اپروچ یې بل هم دي
موږ ان شاء الله د علاقې د موږ ډیرو ځینو کې د بجلی مسله ده، ډیرو ځینو کې د بجلی اوبو مسله ده، ډیرو ځینو کې سکولز کم دي، ډیرو ځینو کې هاسپټلز بي ایچ اوز نشته دی. نو د ډیفرنٹ علاقو ډیفرنٹ مختلفې مسلې دي، هغه موږ وخت په وخت چې کوم علاقې ته ځو هغو سره مشرانو سره هم کینو، د موږ پاکستان تحریک انصاف چې کوم ځوانان دي کوم یونټي دي هغو سره هم کینو، هغه موږ ته مسایل ښیي. خو د موږ د ټولو نه غټه مسله د بجلی ده چې هغه موږ یو بل رینیولیبل انرژي چې کوم ګیس په شکل کې راځي ان شاء الله موږ روان وخت کې او دا 2-3 ورځې مخکې هم سروې شوې ده، موږ غواړو چې د ټولو نه اول د موږ علاقې ته د ګیس فراهمي شروع شي ان شاء الله ډېره زر چې موږ د افتتاح وکړو. ان شاء الله الیکشن نه پس د موږ مشرانو سره میټینګ شوي دي د سوی ګیس باره کې چې سوی ګیس د موږ علاقې ته راشي، نو د موږ علاقې چې څومره تکلیفونه دي د علاقې څومره مسایل د هغه حل کېدو کې ډېر اهم کردار ادا کوي. د موږ د علاقې ډېر سخت وخت پې تېر شوی دی، دهشتګردي پې تېره شوې ده، د موږ مشرانو ډېرې قربانیانې ورکړي دي، سیکیورټي فورسز ډېرې قربانیانې ورکړي دي. دغو قربانیانو په خاطر چې د موږ علاقې کومه تباهي حال کومه معیشت تباهي جوړه شوې ده هغې دپاره د موږ ډېر غټ غټ سکیمز پکار دي، هغه حکومت هم ویلنګ دی او د موږ هم انشاءالله دا کوشش دی چې د موږ دغې علاقې چې څومره معیشت هغه بحال شي، روډونه انفراسټرکچر چې کوم ریلوی نظام دی نه تورخم پورې دی چې هغه بحال شي. دلته بل داسې اکنامک کوریډور اکنامک زونز انډسټریل زونز دلته قایم شي. د موږ علاقې ته چې کوم مخکې دور کې کتلې شوي دي پسمانده پاتې شوې ده، نو د موږ را روان وخت کې دا کوشش دی چې د موږ دغې علاقې ته څومره ترقیاتي کارونه وي، څومره هلې ځلې وي چې در راشي دا د موږ علاقې ته راورسېږي. د مختلف ډایمنشنز دي چې کوم ځای کې کومه تکلیف دی چې هغه موږ اډریس کړو انشاءالله د موږ علاقې ترقي او خوشحالي به انشاءالله موږ ترلاسه کوو. بس چې په آخره کې پولینګ ته 8 ورځې پاتې شوې، څه میسج ورکړې خلکو ته 106 پی کې خلکو عوامو ته ووټینګ پولینګ په ورځ په حوالې سره څه میسج ورکول غواړې؟ دا میسج ورکوم چې د موږ الیکشن ټیک د صوبایي په تاریخ کې پیل ځل د موږ علاقه باندې صوبایي الیکشن راغلو، دلته وی آزاد امیدواران ولاړي، دلته وی د مختلف پارټونو امیدواران ولاړي. زه ورته دا وایم چې هغو سره د موږ د علاقې د حل لپاره هیڅ قسم فیسیلیټي نشته دی. زموږ پاکستان تحریک انصاف سنټر کې هم دی، په صوبه کې هم دی، که د دې ځیم نم شي منتخب شي انشاءالله د موږ علاقې مسایل حل کېدو کې به موږ ته ډېر زیات اسانتیا وي، ځکه چې آزاد امیدوار لاړ شي هغه یا اپوزیشن کې کېږي یا خپله کرسۍ بچولو کې د خپل ټایم تیر کړي، د موږ علاقې خدمت ونه کړی شي، د موږ علاقې ته هیڅ قسم فنډز را نه شي، ځکه چې هغه کردار پکې ځکه نشي ادا کولی چې آزاد حیثیت سره هغه انفرادي یو کار وکړي، یو کلي ته ورسېږي، علاقې ته زموږ نشي رسېدی. د موږ ډېره وسیع غټه علاقه ده، زموږ مسایل دي آی ډي پیز دي، زموږ آی ډي پیز بحالېدو کې متاثرین بحالېدو کې موږ ډېر اهم پرایورټي باندې دا موږ مسله غټه ده. د هغې دپاره د روان الیکشن کې د امن د بحالي طرف ته زموږ یو قدم دی. زه د خپل عوام نه دا اپیل کوم چې 20 جولای باندې د راووځي الیکشن کې د حصه واخلي، ځکه چې هغه زموږ د علاقې دپاره یو ډېر اهم کردار ادا کوي. زموږ د علاقې چې څومره مسایل د هغو حل کېدو کې ډېر کردار ادا شي، چې څومره په ګډ شمېر راوځي دومره به موږ ته روان وخت کې اسانتیا وي انشاءالله. او زه عوامو ته دا ویل غواړم چې 20 جولای باندې راوځئ، زموږ خویندې میندې دي، زموږ ډېرې عزتدارې کورنۍ دي چې هغه په ښه عزت او پرده کې راوځي او ووټ پول کې دا یو امانت دی د قوم چې هغه په ښه طریقې باندې موږ ته الیکشن کې راوځي او ووټ پول کې انشاءالله د موږ ترقي او خوشحالي د دغې علاقې هیڅ هم نه ده وړې. ډېره مننه چې خوشحاله اوسئ. شکریه مهرباني شو. دوستانو دا حاجی امیر خان افریدی څوک چې پاکستان تحریک انصاف حلقه پی کې 106 ضلع خیبر دپاره ټاکلی شوی امیدوار دی. خپل کمپین په حواله او 13 چې کوم ویژن یې دی او کوم سټانس یې دی چې را روان وخت کې به علاقې لپاره څه خدمات ورکړي هغې په حواله تفصیل کې تاسو سره خبرې وکړو. انشاءالله بل هفته به یو بل نوي پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې درنه اجازت غواړم. د الله په امان، ښاد آباد او بریالي اوسئ.